أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. شپږ سورة توبة. إن عدة الشهور تاکہ اکثر شمیر دمیاشتو عند اللہ دا اللہ پنزبان دے اسنا غشر شارن دولس میاشتے فی کتاب اللہ پلیکل قانون دا اللہ تعالیٰ کی دا خدای یو لیکل قانون دے چې په جنرال هیډ کوارټر کې پروت دی چې د کال د میاشتو تعداد بسوره 12 وي که په جنوري فروری یادې که په محرم په سفر یادې که په حمل جوزا او سنبل یادې چې په سیم یادې خو د کال میاشتې به یو لسم او 14 کوم دي نو گویا الله تعالی مشرکین مکه نه صرف دا چې په شرعیاتو کې شرک کو بلکې تکوینیاتو کې فطری قوانینو کې هم چینج راوستل. فطری قوانین ځکه هغه د خواهشات او غلامان جوړ شوی نو چې کله د خواهشات او غلامان شو نو صرف دانا چې شرکیات کول تکوینی معاملات هم ټول بدلول نو سبه کول دو قسمه کیلنډر دنیا کې روان مثال احمد داوودی کیلنډر تکوین جوړته وي تاسو وایي ورته جنتری نو جنتری یا تکوین یا کیلنډر دو قسمه رواني یو وی سولر شمسی او بل ویلونر قمری. هر شمسی کال د قمری کال نه تقریبا قوبان د لسره زیات دي لسره او تقریبا یو کوارټر پورا کوارټر نه تقریبا یو کوارټر. لہذا هر درې دیرش کال شمسی چې وي نو دا برابر وي د څلور دیرش کالو قمری. هر درې دیرش کال شمسی د 100 کالو برابر د قمری څلور دیرش کالو یو کال پکې اضافه شي. خبره ده نه کړه او هر سل کال شمسی دا برابر د یو سل درو کالو قمری. مشرکین مکه به دعا عمل کول او دغه عمل ته نسی وای سوې ورته نسی دی ورپسې آیت کې روان دي دا دې آیت کې الله تعالی چې ذکر کوي چې نسی باندې رد کوي رسو څه کوي نسی باندې رد کوي انما النسیء زیادة فی الکفر نسی باندې رد کوي. نسی معنا دا وا چې دایبا د خپل سہولت په خاطر یو میاشت په بلې میاشت باندې بدلاو دا لکه چې حج براغه په ګرم سیزن کې یا د خرما ورځې بوي نو دوی ورته وزګار نه یو دا بیا بل میاشت کوي. اوس موسم ډیر ګرم دی اوس موسم ډیر ګرم دی دا د نسی یو عملو. یا څلور میاشتې په کال کې دیتا بدای میاشت حرامه ویلی سبی ویلی میاشت حرامه یو رجب یو ذوالقعده یو ذوالحجه او یو محرم. محرم نو د اسلامی کیلنډر لومبنه میاشت رجب د اسلامی کیلنډر ومه میاشت ذوالقعده د یو لسمه میاشت او ذوالحجه د دولسمه میاشت. د اسلام نه وړاندې هم دا رواج را روانو چې عرب خلک زمونږ د پښتنو په شان جنگیالي دي سړي جنگیالي دي دای په جنگونه کول خو چې کله دا میاشت به شروع شي بس اسلحه به ګټ تور رسوله دي کې به یو بل ته تعارض نکو وې دا احترام والا میاشت دي حرمت والا میاشت دي. خبره دین کې رااله
خو لکه څنګه چې وخت تېرېدو سره د خلکو پښتو کچه کېږي د عربیت هم کچه شو. زمونږ اوس پښتو کچه شوې ده که نه؟ زمونږ د پښتو کوم غیرت چې وه اوس پاتې دی، کومه حیاداري چې وه پاتې ده، کوم مروت چې و، کومه مهمانداري چې وه، هغه هېڅ شی نه دی پاتې. چېرته که څه 15% یا 10% پاتې نو پاتې به یې که نه. صحیح. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به کله کله غوسه شي نو په تفسیر کې به وي او یې مونږ پښتنو اسلام مو ډېر پخوا پرېښودی او پښتو مو اوس ورپسې پرېښوده. د اسلام مو پخوا پرېښوده سړی ګوره کار سړی دی. چرته هندي کړي چرته حرام چیلې چاندي وخت نو زدوی نه د وخت تیرېدو سره دغه د عربیت د غیرتونه هم ختم شو. لہذا دوی به داسې کول چې کله به په یو حرمت والا میاشت کې دوی غوښتل چې یو دشمن باندې اٹیک وکړو، نو که چا به ورته چې دا حرامه میاشت ده وی د دې په ځای بل حرام وکړو، خو دا اوس موقع ده ډب ورکول غواړي، دا اوس موقع ده وهل غواړي، بې خبره دی بې خبره کې وهل غواړي. نو دې عمل ته څه ویلی شي؟ نسی. او دویم عمل د نسی دا و، دا خو دوه تصوره شو په یو عمل کې چې میاشت به بدلوله. او دویم عمل د نسی دا و چې لکه څنګه ما ذکر وکړو چې په هر شمسی 33 کالو کې یو کال قمری اضافي کیږي، یو کال قمری اضافي کیږي. نو گویا هر 3 میاشتو شمسیو کې په هر یو کال کې په هر 3 کالو شمسیو کې 3 میاشتو نه په هر 3 کالو شمسیو کې لسم ایسا دا یو کال دا اضافی کیجی، تقریبا لسم ایسا. لہذا چکلبا دا میاشت اضافه رالا سبر رالا دا میاشت اضافه برالا 3 کال بعد با یو میاشت اضافی که دا 3 کال بعد با یو میاشت اضافی که دا. لہذا دوی بسوکرل اگا دریم کال قمری اگا بیر دیار دسو میاشت کرو بیر دی کال میاشت دیار دستی دوری بیر دولسو پتا ہے د دیالس میاشتو کو چې د شمسیه د قمری د تعداد یو بل سره برابر رواني. نو دا د نصیب بل عملو. الله تعالی فرمایي چې شرعیات خو پرېږده په تکوینیاتو کې هم خپله منماني شروع کړه. خبره ذهن کې راغله. نو یو دا کول نمبر اول چې د یو کال د هغې میاشتې دیارلس کړی دا د فطرت خلاف. دویم دا کول چې د میاشت په ځای د میاشت بدلوله. دریم دا کول چې د حرامو میاشتو حرمت پامالو، حرامو میاشتو حرمت پامالو. نو الله تعالی د غدری ور تصورات باندې رد ان عدت الشهور تاکي سر شمار د میاشتو د الله په نسبانه 12 شهرن 12 میاشت ده فی کتاب اللہ دا اللہ تعالی کتاب کے. نو دا خدای کتاب مانا دا اللہ تعالی پا تکوینی نظام کی سکم نظام اللہ سر لکل دے دا دی مین چپ اللہ سر پروت دے دا ریٹون تکوینی نظام یو دو رما بڑی خونی چپ دا اللہ سر پروت دے. دیکھا دی اردی تفسیر کی یو مرگری یو شیر اوڑا دو شیر او ویدا میں سعودی کی سخت علاقہ سرے ویدے کے 2 گھنٹے پا دی چپ کے کمپیوټر نه بلکې غږېده دوره شی بیا پکې هغه دغه واچو ما ته دغه ورته وایي ما مونځ کوم هغه مونځ پکې ریکارډ بیا پکې تفسیر هم ریکارډ. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله دا الله تعالی په تکوینی کتاب کې دا کله راسه 12 میاشتې. یوم خلق السماوات دا غورزنا چې الله پیدا کړی اسمانونه ازمکا منها 4 حرم اردل 2 میاشتونه سلور حرام میاشت دې احترام وایي. ذالک الدین القیم دا برابر دین دې د فطرت قانون دی. ذالک الدین القیم دا برابر دین دی معنا دا د فطرت قانون دی.
فلا تظلموا فینا تاسو زیاته مکوي پدیبا کې انفسکم فزانون خپلو نیچر سره مچړی نیچر سره نیچر ډسټرب کوي ما نیچر سسټم باندې ډسټرب کوي وقاتلوا المشرکین کافتا اوس الله تعالی مسلمانانو ته چې تاسو په نسبت باندې خلا تر اوسه حرام میاشتې حرام دي خو پکې چینجز راوړي ایو کلندر وته بدل کی ایو څه څه اخوی دې میاشتې په لای باندې بل مارکیټ دا حرام ده څخه دا حرام نه ده محرم سفر حرام ده ځکه محرم کې زموږ ضرورت پیدا شي جنگ ته سفر کې دا محرم کې زموږ ضرورت پیدا شي الله تعالی اوس مسلمانانو ته وایي چې دوی خو به دغه ایکسپلایټیشن کوي دا چیټینګ وکړي دا چیټینګ خو که په میاشت حرامه کې در باندې اٹیک وکړو نو بیا په تاسو باندې اٹیک کوي تاسو لپاره بیا حرمت نشته ځکه ډیفنس به واجب دی ډیفنس به واجب دی او پالیسی چینج وقاتلوا المشرکین قتال کوي مشرکان سره کافتن ټول سره کما یقاتلونکم کا ټول سره معنا یې په ټول اوقاتو کې ولی کما یقاتلونکم کافا کما معنا د متا یقاتلونکم کافا کله چې دوی تاسو سره جنگ کوي په ټول اوقاتو کې نو چې دوی د میاشتې حرامه اعتبار نه کوي حالانکه دا شیخ له دوی نه را روان دي دا خو د دوی کسټم د اسلام خپل کړی دی دا خو څه دی دا خو د دوی کسټم دی د اسلام بنیادی قانون نه دی د دوی کسټم دا څلور میاشت دی صحیح ورنه ناروا کو ناروا دي په څلور میاشت کې او په باقیاتو میاشت کې چې کوم شی شریعت کې ناروا دی نو دا لې سماره چې په څلورو کې جایز دی ناجایز دی په تاسو کې جایز دی بلا وجه چې امرول په څلورو میاشتو کې ناجایز نه پاتو میاشتو کې ای کوم ناجایز دی نه تعالی دا خو دای کسٹم دی ما ولا احترام ورکو نو اسلام کې تاسو باندې لازم دی خو اوس دوی یې خیال نه ساتي نو تاسو باندې سره ډاک پې سره گورنمنت نه کوي وعلموا اپوشی ان اللہ دا اوس د یو تحفظ جواب دی د مسلمانانو ځین کې بیا هم تحفظ ځکه مسلمان بعد اوقات یعنی ریټالیشن شکار شي سو کی د ریټالیشن شکار شي خو د خدای یې په ځین کې کنه او یې د کو کور خو چې ما ورې دا شکار وکړه دا تحفظ دې ته ځین کې ګرځي د زمير ور زور ورکړي چې یې د خو کور خو چې حالانکه د سپېړې بدل کې سپېړې ورکړي صحیح خدای بیا رسول دې باندې سوچ کړي یره دغه بکول ماوري دا سره راځي مال خاموش پاتې کېدل پکار صحیح نو دغه تحفظ د دې میاشتې حرام په حواله د مسلمانانو ځین کې ګرځیدو چې کدی مونږ باندې اٹیک مونږ په موږ زمونږ ته طرف باید چې دا کار نه دی الله تعالی دا تحفظ دې نو بس وعلموا اپوشی ان اللہ چی تاکی سر اللہ تعالی مال متقین دا متقیان مرگر انما خبر دادا النسیئو دا نسی دا عمل دا تصویر بے یاسا دی تفسیر بے یاسا دی انما النسیئو دا نسی دا عمل زیادت فی الکفر دا زیادتے دے پا کفر کی یظل بی الذین کفروا گمراہ کولشی دا دی نسی پاساس بانے آکسان چی کافران شوی دی دیسے کئی یحلونو عامل دی حلال اگنی دا نسیو کال ویحرمونو عامل احرام اگنی بلکال یو کال یو میاشت حرام کی بلکال آگا میاشت حلال کی صحیح شو وی دا منتا سوٹ کئی نا سوئی وی دا خپل کنوینینس تا گوری تسا گوری لکه مونږ چې د خدای قوانین یا د پیغمبر سنت د خپل کنوینینس مطابق چینج کوو را چینج کوو دا هم د نصیح سره مشابه عمل دی چې دا مونږ ته سوټ کوي نه یحلونه عاما چې حلال ګڼي یو کال ویحرمونه عاما حرام ګڼي بل کال اوس دوی به چې اخر کې بجټ بس خدای ته برابر کړي د کال کې سلور میاشتې ان د اند سلور میاشتې شمیر برابر شي د حرام دي مونږ په اجازه نه کړی او بس دیټس اوکے صحیح it doesn't matter چې دا کومه میاشت محرم ده که سفر ده خو مونږ په اخر کې بجټ خدای ته برابر کړ ډیفیسټ نه ده پکې قضایي مرا ګرځولې ده لیوافیو دا دے دا پارکے چی موافقتو کے عدت ما حرم اللہ شمیر دا غمیاشت سر چی حرام کری دی اللہ تعالی فیحلو ما حرم اللہ ندوی حلالی آشے چی خدای حرام کری دی حلالی آشے چی خدای او دا خدای حرام حلالول دا کفر دے دا خدای حرام حلالول دا کفر دے دا خدای حلال حرامول دا کفر دے
چې کوم شی خدای حلال کړی ته ورته حرام وای دا کفر دی چې کوم خدای حرام کړی ته ورته حلال وای دا څه دی دا کفر دی کفر په دې انداز چې یو خدای ته عقیده نشته دین باندې او دغه دا چې دا به پوښکې ایمان به سر کیږي دا به پوښکې ایمان به سر لکه مثلا شراب سکل حرام دي که حلال دي خو یو سړی اسکی خو عقیده دا چې دا دی حرام عقیده دا چې دا دی حرام نو زره لپاره دا شراب سکل ګناه ده زره لپاره دا شراب سکل ګناه ده او بل سړی اسکی او هغه موږ شراب چې حرام کړی دي صحیح نو دا ګناه نه ده دا کفر دی ایمان ختم شو خبر دې کړه فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ یهودیانو مولانو په دقه کار کو چې د خپل کنوینینس مطابق د شی حلال او حرام او د خدای حرام به حلال کړ او د خدای حلال به حرام کړ صحیح قران کریم کې اوځه الله تعالی وایي په صورت کې چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله د خپل مولایان د خدایان جوړ کړي د الله مقابله کې عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ خو يهودیت لوی عالم مسلمان شو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي یاره جی دا خبره مې ذهن کې رانه پیغمبر علیہ السلام ورته څنګه ویل چې موږ متعلق الله وایي چې موږ خپل مولایانو نه خدایان جوړ کړی دي موږ خدا کار نه کوو عیسایان کوي خو موږ دا کار يهوديان موږ دا کار نه کوو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تاسو مولایانو د خدای حلال حرامول او د خدای حرام حلالول بنا یو چې دا خو به کول اوسم کوي دا خو به حلال کول دا خو اوسم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا کار خو د خدای دی دا استحقاق دی چا دی دا د خدای نو د خدای استحقاق ځان د پاره غوښتل خدای جوړېدل دي زین لهم سوء اعمالهم خسته کوي شویره دوی ته سوء اعمالهم ناکار عملونه دوی والله لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی هدایت ورکوي قوم کافرانو ته یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو مالکم سشوی دی تاسو باندې اذا قیل لکم چې کله تاسو ته ویل شي انفروا فی سبیل الله چې تاسو اوځئ د جنگ لپاره په لار د الله کې نفیر معنا خروج للقتال جنگ لپاره وتل یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو مالکم سشوی دی تاسو باندې اذا قیل لکم چې کله ویل شي تاسو ته انفروا فی سبیل الله چې اوځئ په لار د الله کې استاقلتم الى الارض استاقلتم تاسو درانه شئ زمکه ته تاسو شئ درانه شئ زمکه ته یعنی پاسې دې نه شئ بیا بدن در باندې درنشي استاقلتم الى الارض تاسو درانه شئ بیا زمکه ته ارضیتم آیا تاسو خوشوي بالحیات الدنیا د دنیا په ژوند من الاخره فزائد اخرت فما متاع الحیات الدنیا پس نه دا نفع تل د ژوند دنیا په الاخرت د اخرت مقابله کې الا قلیل مگر ډیر لګ دي ځکه د دنیا د ژوند کا د زر کالم دی خطیر بشي ځکه کوم تیرونو کې دا لګ دی د اخرت ژوند اخو نه ختمي دن کې ژوند دی الله تعالی فرمایي چې کله زه وام چې جنگ د پاره نه تاسو مکه ته درانه شي اوس جنگ نه سره ولې نه خبره واغه غشي ولایات ساتي یاد درته نه شرشاده ده یاد کدی موضوع نه وي کدی کفاره کې مطلب به خو دا کرا کوي صحیح وي کدی کې مطلب نه به د څنګه راځي ها الا تنفروا کچریتا سنو زی جنگتا یغذبکم غذابا علیما عذاب بدر کی اللہ تعالی تاسو لعذاب دردناک ویستبدل قوما غیرکم ابدلک براولی قوم سواستا بدل ستاسو کی ولا تضروه اتاسو با اللہ تا تکلیف دشے ورکول دیشے واللہ غلا کل شیء قدیر اللہ تعالی پاس سزبان قادر دے نو الله تعالی وایي که تاسو نو ځای چې کوم ځای جنگ ضروری او نه ځای ورلا نو الله تعالی فرمایي سخت عذاب بدل کوم سخت عذاب بدای چې تاسو به ختم کوم یو بل قوم براوله تاسو به ختم کوم یو بل قوم کله چې مسلمانان به خوند شو الله تعالی بیا د دین کار د چنګیز خان د اولاد دا واسطه ته چانه واسطه صحیح یعنی بربرو چې څومره ظلم کړو اسلام سره دومره بیا خدمت هم د اسلام وکړه چې مسلمانان شو نو اعلی درجه مسلمانان شو اوسم په شام او پیراغه بدا خطای ګرځا بربر د ټول نخو مسلمانان دي صحیح چنګیز خان اولاد الان څومره ظالم خلکو د ټول نخو مسلمانان دي نو الله تعالی د خپل قدرتونه کوي الله تعالی
پر قدرتونه خی چې زه بیا بل قوم راولم هغه به بیا داسې نه لکه تاسو څنګه یې. اوس دا واقع د تبوک وا ما تاسو ته واقع ذکر کړی و زره مله واقع د تبوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ولیکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت لپاره مختلف علاقو ته وفدونه بلېږل. موجوده زمانه کې ورته تبلیغي جماعت وایي. دعوت والا جماعتونه بلېږل چې د دین دعوت دا کور کی. شام د رومیانو کنټرول کې د شام والا کار چا سره و؟ د بیزنطین سره، بیزنطین امپایر سره. لہذا د شپاړسو کسانو یو جماعت دغه علاقې ته تلو، 14 مسلمانان. دا غي امیرو کعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. رومیانو چې دی ولیدل نو شهیدان کړ صرف کعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بچا راو تختیل دي، نور جماعت ټول شهیدان کړ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بصری حاکم، د بصره حاکم شرحبیل ابن عمر، شرحبیل ابن عمر عیسایو، هغه ته د اسلام دعوت ورکو. هغه ته قاصد ولېږه حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ د دعوت لپاره هغه نصرت دا چې دعوت قبول نکړ بلکې سفیر د پیغمبر شهید صلی الله علیه وسلم. دا د مسلمه انساني ضوابط خلاف ورزي ده. یعنی مشنری قتلول نمبر اول او سفرا قتلول دا مسلمه ضوابط خلاف صحیح. یعنی که دشمن وطن ته هم د عبادت، یعنی مثلا د یو قوم د عبادت ځای په بل وطن کې، یو قوم د عبادت ځای په بل وطن کې د هغه وطن حکمران دا حق نه لري چې په دې خلکو باندې پابندي کې لیدا سره شي راتلي. صحیح. د سکانو مقدس مقامات کی پاکستان کی، د سکانو مقدس مقامات کوم دی؟ پاکستان کی. د انډیا د پاکستان خامشه دشمنی خو پاکستان پابندی شي لګوري سکانو باندې تاسو پر مقدس مقامات نه شي راتلی. نه صرف دا چې ویزه ورکړي بلکې د ضرورت نه زیات انتظامات کوي والله چې سمنفي تاثیر یې ورسي. صحیح. بعینی دقت خلق ہندوستان کې بڑا دینی مقامات دي، لہذا ہندوستانی حکومت یې باندې پابندی نشي کې خوده کې خوده نشي. ځکه دا مسلمه انساني ضوابط خلاف دی، یا موجوده زمانه کې وایي دا د یو نو چارټر خلاف دی. صحیح. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دریزرو فوجیانو باندې شامل یو فوج دغه علاقې طرف ته روان کړي، د خلکو له درس ورکول پکار دي. ځکه دې خو د مسلمه انساني ضوابطو جنازه وشته. یو ځای دغه ته وایي مهان، چې هلته دا فوج ورسېد نو ورته اطلاع میلاو شوه چې د بصرې دا حاکم شرحبیل ابن عمر 1,00,000 فوج سره مقابله را روان دي. او خودی قیصر روم بادشاہ سو قیصر دیویم د شام علاقه کې د حمص کې کوم ځای کې حمص کې د خالد رضی الله تعالی زمون د لیک خبر دی. دا خالد مزار کوم ځای؟ حمص کې. ورسره بیا حلب دی کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ شام کې. نو خود قیصر روم هغه په حمص کې موجودو، او د قیصر روم رورو تیودور داغه نامه و، تیودور. هغه ته حکم کړو چې 1,00,000 آرمی څومره ولا. لہذا معان سره قریب د موتا خوا کې، موتا د زاینوم دی، د مسلمانانو 3,000 لشکر او د افغان 2,00,000 لشکر.
دا مقابل شي سره اصل زړه د ګردې خبره ده څه نسبت جوړیږي د درو زرو دوه کو څه نسبت ده هیڅ نسبت نه جوړیږي حضرت زید ابن حارث حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے امیر لشکر دے شہید سے زید ابن حارثہ پیغمبر علیہ السلام سیکنڈ ان کمانڈ مقرر کرو اگر شہید سے تھرڈ ان کمانڈ مقرر کرو عبداللہ ابن رواحہ اغم شہید سے اور پیغمبر علیہ السلام سے لشکر روانو دیتے ویلیو کہ جعفر ابن ابی طالب زمانہ ترزوی ہے دابا امیر لشکر بھی کدے شہید سی دابا زید ابن حارثی کدے شہید سی دابا عبداللہ ابن رواحی او کدیم شہید سی بیا تاز دان لا انتخاب دا امیر پخپلو کئی یا دا امیر انتخاب پخپلو کئی اس پیغمبر علیہ السلام خدا سے ہوئی کہ کدے شہید سی کدے شہید سی کدے شہید پیغمبر دا سے خبر رکھی لے یقینی ہوئی صحیح شو لہذا ټول صحابو دې درې ورته کتل هنیئا لکم شهادت مبارک شهادت پیغمبر دا څه خبره په شکوک نه کوي پیغمبر ته یقین ودا کار وکي او واقعي دغه یکه بعد دیګره درې ور شهیدان شو صحیح لشکر هغه بیا خپل کې مشوره وکړه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ امیر لشکر ته هغه نه دا باقی مانده فوج په درې وسو کې تقسیم شو یو یې په جنگ سره اخته کړه او دوی یې د شپې تیار کې شاته ولګلې د ګرانډا هل نه واپس لګ ډاون ټاون کا نو یو ګروپ ته وې چې موږ سبا سره جنگ شروع کو نو د جنگ شروع کېدو پس تقریبا 2-3 غنټې بعد تاسو بلدا غاړه روان یې صحیح او خپل ځان پسې راکاږي د تکبیر اوازونه چې د ګردون اسمان ته خېږي صحیح بیا بل ګروپ ته دې پسې بیا 3 غنټې بعد تاسو په دغه طریقه را روان یې او د لومبني ګروپ ته چې کوم سره خالد پخپل وې تاسو بالکل د دلره سره جنگيږي شاته باندې ګوره لہذا دې خو دې د دلره سره د دشمن په لشکر ورپرې وتل 2-3 غنټې بعد یو بل لشکر را روان دي تکبیر آوازونه دې ګرد نو ګرد کې دا پته نه لسکه څنګه روان دي لسکه خلک روان دي صحیح او 2-3 غنټې بعد بل صحیح اوس هغه خدای کوم ګروپ چې ورسره لګیاو دا غي مقابله نشو کولای چې دې غاړه دا ګروپ راغی بیا په وې تخته وي صحیح نو کیسره ارمه او تخته ده مودا کې او مسلمانانو ته الله تعالی غلبه ورکړه د دغه جنگ په اساس د فارس د کسرا زیر اثر نجدی قبیله داولی اغام د کسرا د تسلط نه آزاد شي د کیسر نه یعنی جنگ خو کیسر سره وشو اثر په کسراو کې راځي جنگ خپل په افغانستان کې یې سره ټول دنیا باندې پروسي کنه پروسي دا خامخا کی چرته چاته خیر ورسي او چاته شر ورسي نو بلا ډېرې نږدې قبیلې هغه متاثر شو مسلمانان شو بني سلیم دا یو قبیله ده اشجاع دا بل قبیله ده غطفان دا بل قبیله ده زیبان دا بل قبیله ده دا ټول مسلمانان شو د قیصر د فوج کم عربین رجمنٹ کیو قیصر فوج کې عربو ځکه عربو باندې قبضه بلا ختمان د عربین رجمنٹ د هغه کمانډرو فروه ابن عمر الجزامی فروه ابن عمر الجزامی جزام د قبیلې نوم فروه ابن عمر الجزامی هغه د عربین رجمنٹ کمانډر یا جنرال هغه مسلمان شو اور قیصر په حکم باندې گرفتار شو شهید کړ قیصر روم د موتا د بدلی اغستو د پاره تیارې شروع کړ
چې دې جنگ بدله باندې د مدینه منافقین د یو عیسائی راهب ابو عامر داغه نامه وا کرسچین راهب مونک ابو عامر داغه په واسطه د قیصر روم سره د منافقینو لینکو مسجد زرار ذکر رسو بلی سورہ توبہ کې را روان دی د مسجد زرار چې د قبا د جماعت په مقابله کې هم په دا قبا کې یو بل جماعت جوړ کړی شو مسجد زرار قرآن ورته مسجد زرار وایي اصل کې مسجد زرار د دې شی پیښې خیمه و دا لپاره فنډینګ کړو قیصر فنډینګ چا کړو قیصر اس قیصر کو پدا قریب زمانہ کې یکے بات دیگرے فارس کسرا ته شکستونه ورکول یو ځای په حمله وکړه کسرا به ته تقدیر بل ځای په حمله وکړه نه شکستونه خپل کسرا لہذا هغه دا غرور چې زه ګورم چې دا د عربو کوم پیغمبر دې سره عمل کوم اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله جنگ له بته دا ولیکه نو همیشه به تعمیه نه کار اغسطو تعمیه دیتا وی چې زی په قبله خبر نه روحاته کې زی په قبله او ذکر دسکه د نور خاطه کې نه داسې مجلس کې جناس ته صحیح اوس اراده کړی دا فار ایگزامپل سعودي عرب ته راتلو خبرې د افریقې شروع کړې صحیح شو دا دې لپاره چې نه زماده راس کولاو نشي دا څه کرسي مې کولاو نشي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عموما په جنگونو کې باندې تعمیه نه کار راوړل چې ته په یو غاړه په خبرې به په عام مجلس کې د بل طرف کولې دا کومه د فوجي جنرال ډېر لوی اهمیت خو په دې موقع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تعمیه نه بالکل کار وانه وسه بلکې وضاحت سره وي به تیاری نشي د قیصر مقابله لبسو دا ډېر ضرورت خبره ده دا زمانه سپر پاور او بایپولر نو یونیپولر ورته کیسرا خو بیړه کار کشي هوا او غون کړه یو طرف ته هغه د کیسر یو طرف ته غون کړه پیغمبر اسلام تعمیه نه کاروانه وسته وي تیاری نه سي کیسر مقابله ته وځي رجب نهم کال د هجرت روانګي وشو ډیر زره فوج پیغمبر اسلام تیار کړ سورہ دیکھ ذرا سورلے ورسروی لس ذرا لہذا مجاہدین با پنوبت بانے پا سورلے سوریدن لکا سفرم 200 بلا سورو 200 بلا مدینہ منورین تبوک تا سفر دے 200 بلا اور موسم دا گرم جون جولائی سمجھ آشو جون جولائی او وطنم سعودی عرب و صحرا اور در جنگ لپاره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ایمرجنسی فنڈنگ اعلان وکړ ارجنٹ ډونیشن او دا جنگ د حضرت عمر وی رضی الله تعالی عنہ چې ما دا موقع ده نن خو به نمبر ولوم د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نو کور تلالم پل هر سمه وکتل نو چې صادرونه مې دوه نو یو مې کور کې پرې خو یو مې فند کیه خدا خبر ده کړه چې فار ایگزامپل دا انا کړه سره دوه یو مې فند کې شاو پکار شي صحیح قلمونه سره دوه نو یو مې کور کې پرې خو یو مې پچنده کې واچو روپای جنا سره سره وي نیمه کور کې پرې خو دی نیمه مواشي جنا سره سره نیمه کور کې پرې خو دی نیمه فند کې واچو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمر سره وکړه وی قسم ته مالی نسفین وی مای جی 50-50 وکړه ټول شي نه مې 50-50 کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را دعاګانې وکړه صحیح او دی وایي زوس دې انتظار کې نه ځم چې ابوبکر بس وخت راځي ځکه هر وخت ابوبکر A+ امسته
صحیح ویدی استا کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغی حضرت ابو بکر نے پیغمبر اسلام ته پوښتنه کو وماذا فعلت یا ابا بکر ابو بکر تاسو کړ هغه وی بس چې مونږ د ټول ډول فند کې پیغمبر اسلام ورته وی وماذا باهلک وعیالک کور والا او بچو د پاره په ترکتم ال الله ای مخله نه پرې خبره ایته مې خدای سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی به اختیار راکړه چې مال چاپټیلا راکړه وی ما یو جم کو وی ما قسم کو خدای کو عمر کو پرې د عمر پلار کو د ابو بکر نمبر یوس ابو بکر دغه څوک نمبر وړي شي د ځان قرباني کړی پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم صحیح او یو صحابي رسول ذکر روان دي یو غریب صحابي چې پیغمبر اسلام له ډونیشن اعلان وکړ چې هنګامي چنده پکار ده هنګامي تاسو هنګامي وای ایمرجنسي عاجل ارجنٹ چنده پکار ده ایمرجنسي نافذ کړ هغه صحابي هغه وای چې ما سره خو شي نو سوای دا غوستلو جامونه کنه جامې چې وغوستې دینه علاوه برشه او ما وې دام نه کړ چې دې سعادت نه محروم شم لہذا ما سلطان مزمه وکړ نه ما به عموما د یو يهودي باغ کې او بخور کو څونه کو پلاسو باندې مې ډول لایست او غلا مې باغ وکړ نو ازاغه تورله ما تاسو سره عاجل کار نشته د شپې ما ته پیسو ضرورت او دا قومي غیرت هم داسو چې قرض هم لغوستا چې قرض راکړه چې بیا کلکاری بیا ورسره کوم نه به ما ته تاسو سره عاجل کار نشته چې د شپې زما ضرورت کوم ما ته پیسې پکار دي ودرا ته وې چې بس دا فلانه با دا د شپې وبکم نه مرته د شپې وبکم وګوره سهار په 4 بجې مال مزدوري پکار ده پیسې وسور راکې یو دینار سور بدل کوم یو دینار د ټول شپه دا او بخورو کو 4 بجې راغ دروازه ورته والا بیا با وبشه بیا یو دینار والا او بیا راغ نه جمعه ته لک سات کو دشه د سهار د منځو سره پاسه ده او دغه تازه ک پیغمبر اسلام جمعه تراغه صحابه مرال چې څنګه حضور حضرت والسلام سلام وګرځو صحابه کرام خپل چنده ورکول شروع کړ پیغمبر اسلام باندې چنده ورکول دیم روان دي سی ورته یو دینار منافقین ناس تو هغه وی داو زیرو سپر پاور مقابله ده چنده ورکای یو دینار مسخري پر شروع صحیح الله تعالی او چې دا چنده دا ټول نه زیاته قیمت ذکر چې 100% چنده ورکړه دغه ټول ملکیت دې دا یو دینار دی نو راځو ته نو کمال دا دی چې په یو دینار کې ځان ته کوټر نه پرې خو دی پس دا یو دینار ورته هم دا یو دینار ټول څه په بخار کړ دی الله تعالی دا هغه ذکر کوي په قرآن کې سورۃ توبه کې دا ذکر شروع دی چې ولذین لم یجدوا الا جهدهم چې خدای وایي هغه خلکونه ډېر رضا شوي چې دې سره سوای د خپل مزدوري نه بل شیونه هغه مزدوري چې کوم وکړه سل په سل کې پیغمبر تعالی دا واخله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانې ده نو ورته دغه قبا والا خلک چې د ابو عامر راهب مشوره باندې هغه جماعت جوړ کړ مسجد زرار پای ورته راوي چې زموږ جماعت مونږ جوړ کړل تاسو به افتتاح اوپننګ پیغمبر علیہ السلام له اوس ما سره ټایم نشته بیا به ګورو او حضور حضرت والسلام په دې نو پوي چې دا خو د دسیسو مرکز جوړ شوی دی شکل ولا د مسجد ورکړل دي خدا څه شه د اسلامي ریاست خلاف د دسیسو او د کانسپیرسی او د سازشونو مرکز جوړ کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روان شو قیصر ته چې اطلاع ملاو شو چې دومره لوی فوج سره هغه وی درې زره راوستیو مونږه دوله کاوز بلولو اوس خو ډیر در راولي که جنگ ور سره کوو د عمل ګران ټول اخلي که جنگ ور سره کوو د عمل ګران ټول لہذا hebat نشو اثر د لکونو لشکرو تخته بغیر جنگ بغیر جنگ عدالت مکه کې منافقین ای په دې انتظار یو سره په کې ژوندې واپس نه اخلاص بشي دینه با خلاص دې د مرګ خلک داړل دې څه کې داړل د مرګ خلک غره هؤلاء دینهم دې په دې خپل دین باندې ډېر مغرور دي چې خدای مون سره دې خدای بداسه کوي خدای بداسه کوي وی ګورو چې خدای دې سره څه کوي قیمه کوي بیا صحیح پیغمبر اسلام والسلام ورغه شل ورځې د تبوک کې پاتې شو په دې لار تلو راتلو کې
مختلف رؤساء د علاقو، مختلف رؤساء د علاقو، لکه د دومة الجندل رئیسو اوکیدر ابن عبد الملک، اوکیدر ابن عبد الملک، ایلا د شام علاقه ده، ایلا د هغه عیسائی رئیسو یوحنا، او نورم ډیر زیات رئیسان هغه پیغمبر علیہ السلام ته سرنډر شو. چې پیغمبر لشکره وکړو هغه یو موران شي نه سرنډر شو. پیغمبر علیہ السلام باندې ټیکس لګو چې تاسو له پروټیکشن درکو د قیصر نه، خو څه وکوي اسلامي ریاست ته ټیکس ورکوي. نو منافقینو هغه چې کړه دا اعلان د جنگ واورې چې پیغمبر علیہ السلام یې زوبه چرتا قیصر روم مقابله له ماوي تعمیه هم نکول. عموما پیغمبر علیہ السلام جنگونو کې څه کول؟ تعمیه به کوله. دي جنگ کې تعمیه هم نکړه. صحیح ټارګټ کې قیصر مقابله له بزو. صحیح میاشتم د جون جولای سخت ګرمي د عرب سارا مسافت 1200 میله، مسافت 1200 سورلم نشته، صرف لزر سورلای دی او زیات تر پرووایډ کړی عبدالرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم جات نظام چا کړو؟ دای دوړو کړ عبدالرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهما. اوس منافقین وی دا خو د مرګ خله کې ځان نه استلی د دې جنگ نه بخلاصي وسنګا. نو ټول خپل خپل باندې جوړه څوک پټ شو، څوک کینډي ته وتښتیدل. صحیح دا ځکه چې دا مسله کیږي چې کله ضرورت راشي د خلک په وباسي نو باسي. صحیح او وې چې زه اوس نه ځان پناه کوي نور دوی واپس نشي راتلی. دا خو یونیپولو سیستم کې د سپر پاور مقابله روان دي. غر هؤلاء دینهم، دوی په خپل دین باندې مغرور شوي دي. دوی باندې تقیمه کوي یو سړی ژوند نشي راتلی، اخلاص نشي به ځان خپل بادشاہي. الله تعالی وایي دا سم وایي چې مونږ ته پیغمبر سره دې بنا کام شي. نو لاندې ورته وګوره الا تنصروا کتا سو امداد نکوي د پیغمبر. نو مکوي کتا سو امداد نکوي د پیغمبر نو دې دا هډن خبره ده. مکوي بلادر پسې موږ په تو کې وو بلادر پسې الا تنصروا کتا سو امداد نکوي د پیغمبر نو مکوي. فقد نصر الله تاکي سر دې امداد کړو الله تعالی کلا اذ اخرجه الذين چکل دې وستا کسانو چې کافرانو د مکینا چته راوست د مکینا دای دوپو اوس خور سره بیا هم ډیر سره خلک شته هغه وسو دوپو ټول دنیا مخالف وا د کور ولوم به سچ کړو. الله تعالی ما دې هغه پروټیکټ کړو اوس نه پروټیکټ کوم. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا هغه وخت کله راوست دلا کسانو چې کافران شو. ثاني اثنين د دویم د دویم ورسره څوک؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ. ثاني اثنين د دویم د اذ هما فی الغار چې کله ودا دواړه په غار ثور کې. کوم ځای کې؟ غار ثور کې. اذ هما ادا غار ثور د جبل ثور دا د مکی معظمه جنوب ته ده. مدینه منوره د مکی معظمه شمال ته ده. مدینه کوم خاله؟ مونږ چې مدینه کې او مسکو نو جنوب ته مخکو. کوم خوا مخکو؟ ځکه چې مدینه شمال ته ده. صحیح پیغمبر علیہ السلام په حکمت عملی او پوهه ده چې پروټیکشن بسنګ کې سټریټجی بسنګ جوړه. حضرت ابوبکر رضی الله عنه په جنوب بوزي هغه ویجی مدینه ته نوځي مدینه ته وځو کنه نو په داس کورو خو دې را پکې راځي. صحیح په جنوب ورځي د شمال ته ګرځي. دې په ځکه دې ته پته ده چې پیغمبر صحابه ځکه حضور اسلام په 100 میاشت راسته صحابه کرام روان کړو چرته مدینه ته چې تاسو کوم وته شي نه وځي چرته وځي مدینه منوره ته. هلته فکر شي پیغمبر اسلام سره خو اخر کې صرف دیو یا صحابه پاتې شو. نور ټول مدینه منوره ته رسیدل. سوره پاتې شو ورته دیو یا صحابه پاتې شو. نور ټول رسیدل مدینه منوره ته. مشرکین مکه ته پته و چې د مکی معظمه نزی نزی بچرته مدینه ته بچي. نو اوس مدینه کم طرف ته؟ شمال ته. نو پیغمبر اسلام شمال ته ونه وته حضرت ابوبکر په جنوب ته وځو. دې ته حکمت عملی بیا تعبیه ده. دا لفظ بیا ساته څه بیا تعبیه وکړه چې جنوب ته وځي خلک بټول مونږ ګوري کوم خوا
شمال طرف موږ به درې ورځې تیر کو چې خلک ستړي شي په کتو بیا به شمال طرف وایو. صحیح ثور قال لك حمل ثور وای ته وای دا غر کدو کته لکه وای په شان کوب دی. الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. روز کال اول تا زمونږه د علاقې یو کفتن اغال ته دې اوسېده صح کال ما پیدا نه نظم ورغلم هغه بالکل د غار ثور سره لاندې اوسېده انا زبا ټکی ونه سره لړم با نو بره غر ته نشم پاتې خاصه باغ ته تناست او غار ثور ته مې قتل. اذ هما في الغار چې کله ودا دواړه په غار کې غار ثور کې نو پیغمبر اسلام والسلام حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دواړه اوتل نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته چې په یو داسې لار دی وباسم چې هغه باندې څوک مخې لنه راځي. صحیح نو داسې یو شر الله اباندن څنګه لا اباندن لا بنجر لار چې څوک تګ را تګ نه کوي هغه او پیغمبر اسلام ته چې تلک داسې لفظ ویخ کې ځه تلک ده غری ویخ کې ځه زبد دې لار باندې سم یو سړی ولا مخې لورغه حضرت ابوبکر نه پوهه کې امام بخاری روایت نقل کړي چې مما ابوبکر ده هغه تیار کې تر څو روان دي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه قوام چې محمد صلی الله علیه وسلم خراج افشاش صحیح او دروغ ابوبکر چاته وین دروغ په مرګ په حالت کې ابوبکر کله نه کې او غیر اختیاري تورم چې دروغ نه وي دروغ ویل نشه نو الله په ځین کې القا کړه وی رجل یهدی السبیل دا زما گایډ دی ما ته لار ښیي دا زما گایډ دی ما ته پیغمبر خو عقیده ابوبکر گایډ لار ورته خدای ته څنګه ملایږي او هغه سړی وې چې دا ناشنا لار شاعر ابوبکر ته روان دي ته معلوم ده سره سره راغلی نو چې کله دا غار ته ورسېده ناظر ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام ته یې تاسو بهر انتظار وکړئ زلک د دې غار جایزه اخلم جاړو اباندن غار دی چې ته زاریله سینوت کې نه ناظر ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دن لاړو داږي سړي کته اټول سړو کې یو خپل صادره راغسته هغه ټوټه کو او سړو کې خبر اصل ټوله باندې کړی زمکه اواره خاور ماره پکې همواره کړی غټ غټ کانی هغه د میدان نه وکړ بیا پیغمبر اسلام ته یې راځي او بیا حضور صلی الله علیه وسلم ته یې تاسو جوړ تللی شي د خپل مم پکانو پلی کانو باندې تل نو د خپل پیغمبر اسلام په شي وي او ته وکړه رسول الله ورته تاسو لګا آرام کړئ نو داسې په ورته وګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځمنه سره کړو صحیح ابو بکر رضی الله عنه ناس او دغه خپای هغه ته وسوله خالفات هغه ته یې خلا چې دینه چرته صح حشره راونځي پیغمبر اسلام ته تکلیف ورنکي صحیح نو په دغه اسنا کې چې حضور صلی الله علیه وسلم بده شو آلته عمر را روانو ارته ابو بکر وشي شیخ په باندې او ابو بکر رضی الله عنه خپل زور ورک په ځای دې سره تختولې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به آرام نشي نو خپل نور زور ورک شي راونځي او بیا عمر په بیا به شي حضرت ابوبکر رضی الله عنه ځان بالکل ټینګ کړه ویتا هغه زهر دومره تیزو چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه د سترګونه اوښ کړه دا زهر زوره دا چې جوړلې ورزار زوره سترګونه اوبر روان شي د سترګونه اوبر روان شي ارسل پیغمبر اسلام مخ باندې پریوتی زمون شیخ صاحب رحمه الله وې صبح برکت او کې ساجي په مخ باندې پریوتی نو پیغمبر اسلام مخ باندې پریوتی اوس په خوب کې حجر باندې سات کې راشي سړی ډېر حساس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې ګلاو کړې وې کته چې بکر رضی الله عنه ورته مایو کې جاسي دي ته چاو جوړولې دا ورته نه چولې جاړي نه ته چاو جوړولې صحیح انسان دې بدلا واخله ابو بکر رضی الله عنه ورته وې لعل الحيه لدغتني دې څوله کې چې زاریله شه دې هغه چې چله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خبر راځي خاطر نو په راوسته التفصي عمار وبره او مارو درو صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود دلته لاړ مبارک راوست ادې دې زخم باندې ولګولې هغه زهر راجذب کله بهر راوته اگر راجذب بهر راوته ابو بکر رضی الله عنه فرمایي پیغمبر اسلام بس دا مبارک غوته ولګوله فکأن ما لم ينقطع بعده ما داسې محسوسونه چې دې شي شي له زهر پیغمبر اسلام هغه لعاب مبارک هغه ازار راکش بهر راوسته صحیح او بیا ابو بکر رضی الله عنه وی چې دا مار ملک ډیرو درځول دا مار
بمرته یو غټه راوسته ویلې دې ولم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الیه بلون دې پریز دا دې ول څه کما چې در سره دې ول څه کما اگر چې زاري لشه دې حضور سره زما حضور کیسه ممراوا بس پرېږه دا مار به له خپل سره اني هاو اوس دا ځای درې شپې تیر کړې سو درې شپې تیر کړې دا ته ابوبکر رضی الله عنه یو غلام مسلمانوم نو ته ابوبکر یو غلام مسلمانوم نو هغه با ټول ورځ درته خواته غره کې ګډي او میز تاسو میز وای پسان دا به سرول او چې ما خام په نور په وتر دغه وخت به هغه اول شي هغه نو لوخه به ډک نو بس دوی ته راړو چې دا واله صحیح خو په دا درې ورځو کې دغه بنده د خپل چا خبره نه اورېدلې راز وی حالانکه مسلمان نو خدا هغه سره فکر سیوا دا هغه سره راز نو درې شپې او درې ورځې تیر کړې او حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام کړه د غار ته وردن نشو نو الله تعالی او سپایډر راولېږي چې وې بواچو په دې د غار په باندې نو چې وې غار په باندې دې معنی دا چې د غار شړ او شړ وای بنجر یعنی باندې دې ته څوک نه وته نه دي او یو قانتر رااله پیجن هغه په داخله کې نه څه وګای واچولې نو دا ته یو د مشرکین یو وفد دغه تم را ورسېده صحیح ته کې طلب کړو حتی ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر اسلام ته ورجی کدی لګ خپل قدمونو ته کړنه کله ټیټ شو نو موږ ورته ښکار شو صحیح نه الله تعالی دا خبره کوي چې پیغمبر اسلام ته نه ډونټ وری اذ یقول لصاحبه اذ هما فی الغار کله دا دواړه چوپ غار کې یقول لصاحبه چې کله دوی خپل مرګري ته لا تازن فکر من کېګه ما ان الله معنا تاکي سره الله تعالی زمون مرګره دي نو لا تحزن قران کریم کې دو لفظ راځي یو لا تخف یو لا تحزن خوف او حزن خوف وی فیر کا انګریزي کې ورته وایي فیر او حزن وی وریز کا حزن وی فکر من کېدو ته صحیح په پښتو کې موږ خوف یې ته خوف یعنی ته او دا حزن غم جنیدو ته ویل شي څه ته ویل شي غم جنیدو ته اوس د دې استعمال قران دا څه کوي چې کوم ځای چاته رضان متعلق یې نو البته لفظ خوف استعمالي څه استعمالي خوف او چې کوم ځای د ځان متعلق یې نه د بل متعلق یې بیا حزن استعمالي موسی علیه السلام چې کله اسوا وګرځول او مارتی جوړ شو په نوم بيزل باندې نو موسی عليه السلام ته پشاش دا مارنا پشاش نو الله تعالی ورته اقبل ولا تخف روان دي شه یریګه ما موسی عليه السلام ته خیر راو څنګه دا پته چې مارو په انسان حمله کوي مار څه په انسان حمله کوي هغه ته ځان یراو دی وجه الله تعالی ورته ولا تخف خوف ورته ولا تخف د موسی علیہ السلام مور چې کله خدای ورته انسپایر کړ چې دا بچي په یو صندوق کې او تابوت کې واچوا او بیا او بوتا والا کا ناغه سره دو تصورات ورسره یو ورسره دایر و چې چا اولیدم خلک به مام ژوند دای پرې نه دي چې ته قاتل مورې ماشوم بچی په بو کې واچ خلک به مام لکه د ځان یې راو ورسره او دویم وکړه چاونه لیدم بچی په دې تابوت کې او بو کې اچول په دریاب کې دا سره عقل مندای کار دی دا بچی ژوند نه پاتې کیږي دا غي معصوم یې راو ورسره نو الله تعالی ورته وی ولا تخافي ولا تحزني د ځان متعلق کوم یې څوک بل نه ویني ولا تحزني ارجی بچی متعلق کوم فکر مند کېږي ان رادوه الیک وجاعله من المرسلین موږ دې سالم ته واپس راولو او لا بل خبر ته کنده بادشاہ ډول الله وجاعله من المرسلین دغه د دینی بادشاہ ډول پیغمبري خبر ده نه کې لا تخافي ولا تحزني دوه لفظ استعمال کړی خو کله خوف په معنا د حزن او حزن په معنا د خوف هم استعمالي او دلته الله تعالی پیغمبر صلی الله په حواله چې کوم خبره کوي ابو بکر ته داونه چې یریګا ما ولا تخف ورته سوې لا تحزن ځکه ابو بکر سره د ځان هیڅ فکر نه واخد او کامیابی دې ته وي چې زما جان قربان شي پیغمبر باندې چې جان پیغمبر باندې قربان شي دا د ابوبکر لپاره خساره وکړه نه خو هغه ځان کو متعلق هیڅ فکر نه ور فکر ور سره چاو
د پیغمبر پاک ځکه ورته ولا تحزن زما متعلق فکر من کېږه ما. اذ یقول لصاحب کرچوی د ملګری خپل ته لا تحزن فکر من کېږه ما زما متعلق. ان الله معنا تاکي سره الله تعالی مونږ دواړو سره دی. پیغمبر ورته دا مونږ چې ان الله معي خدای ما سره دی. نسی ورته الله تعالی مونږ دواړو سره دی. زما عمر ګره دی ستا عمر دا ابوبکر مقام دی. فانزل الله سکینته علیه پس نازل کا اللہ تعالی طمانینت مانا منٹل پیس سچے دماغی سکون. نازل کا اللہ تعالی طمانینت و اطمینان علی ابو بکر بانے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور اللہ تعالیٰ دے تائید کے پدا سے لشکروں بالے لم تروا چتا سنویر دلے فرشتے رالے دال تو گردے. وجعل کلمت الذین وگردول اللہ تعالیٰ کلمہ دا کسانو چی کافران شو السفلا لاندے مانا ذلیلہ. دا کافرانو کلمہ چی پیغمبر بمڑو سو کلمہ وا دائی کلمہ فیصلہ کلمہ مانا سا فیصلہ دائی فیصلہ سوا دارون ندوہ کی جکڑے وا دیکھو باقاعدہ میٹنگ شو د لوی جرګې دسه شي تاسو په اصطلاح د لوی جرګې زمونږ په اصطلاح د نېشنل اسمبلی د بھارت په اصطلاح د لوک سبا د رشیا په اصطلاح باندې د ډوما اردی د په اصطلاح باندې د کانګرس او د برتانی په اصطلاح باندې د ایوان نمائندگان یا د هاوس اف ریپرزینټیټیو مختلف نمونه نو دا دارون ندوا دا د اهل مکه او ډوما وا یا د اهل مکه او لوی جرګه وا صحیح. نو په دې کې باقاعده یو شیر ډسکشن لپاره پیش کېده بیا باغی باندې رائے ورکول شي بیا باخري کې فیصله ډیسایډ کېده او ابو جهل دا سپیکر وکړو ابو جهل. نو په دغه ورځ باندې هم د پیغمبر اسلام لپاره کوم میټینګ چې کېده آی کې مختلف تجاویز دی رغورو یو تجویز پکې دار راغی چې نه بمړ کو چې غم اخلاص شي. یو تجویز یو سړی ډیر جذباتي تکروک چې دې غم نه بل طریقې سره نه خلاصي وسه کو ورته څوک ورپسې ونی کو چمړي. ابو جهل وی دا یو سړی خبره نه ده هغه سړی خو یو خاندان سره تعلق ساتي د یو کور سره تعلق بساتي وی ټیک ته بنو هاشم د قبیله سو بنو هاشم د پیغمبر اسلام قبیله هغه په دین خو سره شریک نه دي خو په وینه ور سره شریک دي دا غي مخوینه لیکن بنو هاشم ډېر زور اور خلکو اور جابر خلکو وې د بنو هاشم مخوینه یې خلکو راغو کورونو سوځي سبو کړه ایله خو به بچو باندې اور واچي کینه صحیح زمون شیخ سے ساده پښتو کې خبره کوله ابو جهل هغه ته کینه د خرزیه غول مغره وی منبر دی چې کینه د خرزیه غول مغره نو بل منبر سے پاسه ده نا خپل تجویز وړاندې کړ وې داسې به وکړو چې دې به کنفاینمنت کې وساتو قید کې راوچو سبه وکړو قید کې به واچو او قید کې به داسې واچو اذیتناک ریگرس امپریزنمنت ورته سو ورته انګریزي کې ریگرس امپریزنمنت چلته خوراک او اسقاق ورکیږي نه کو ورکیږي نه زالیه کې چې بنده مرشي چې بنده مرشي تارچر سیل کې باندې تارچر سیل کې ابو جهل به ورته وی یو 30 غنټه یې هم د بنو هاشم نه بند ساتل شي هیڅوم کې ناوام کې ناس نو بیا ټول غریبانو دی یاري خبره نه کول چې کوم تجویز پیش کوي نه وای کې او حضور ور سره ابو جهل دا مخه چا لیدا اخو ابو الحکم چې فائنل ډیسیژن خو به هغه لاس کړ صحیح داخل کې ټول ورته یې سمه ته پکې سوای ابو جهل زماده تجویز دی چې څومره قبایل شریکول شو چې څومره زیات قبیله شریکول شو د قندهار او د هلمند او د اورزګان او د فلان او د فلان او د فلان د ټول نه بده نمائندګي واخلو ټول نه بسوالو نمائندګي والو او بیا به محاصره کو بسیج به کو کور کې بسیج به کو نو سار چې کور راوځي ټول به یک مش په باندې حمله وکړو بنو هاشم ټول خطه عرب سره دښمنی نشي کولای یو قبیله سره کولای شو ټول خطه عرب سره خو نشي کولای بس خاموش به سموده بچي وي چې ظلم او اساسینیشن شي ویلې مونږ له قاتل لا کوي بس اخري کې به خبره خلاص بشي ټول خلکو وي زنده باد دا بهترین تجویز به ها پوښ صحیح شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوری بسیج
الله تعالی وی دغه فیصله دې ته کلمۃ الذین کفروا چې کافرانو دا فیصله خدای ذلیل کړه. وجعل کلمۃ الذین وغذر الله تعالی فیصله دا کسانو چې کافران شو السفلا ذلیلا خائبا خاسرا وکلمۃ الله کلمۃ الله العلیا بلند دائما. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا خدای د کافرانو کلمه او فیصله خائبه خاسره ذلیل کړه. وکلمۃ الله کلمۃ الله هی العلیا اغه ټول نه بلند دا والله عزیز الحکیم الله تعالی له قوت والا له حکمت والا دی. انفروا وصلی الله تعالی و امداد نه کوئی خدای نذیر تاسو مخ کې تفروت دی چې یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز پیغمبر باندې اس بلا نه راځي پیغمبر باندې اس وبال نه راځي خو یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز وبال بتا باندې راځي. نو صلی اللہ تعالی ملګرتیا وکړه نو څنګه ملګرتیا وکړه. انفروا وزي پلار د الله کې خفافا سپک وثقالا او درانه. خفافا معنا سپک وثقالا او درانه. نو خفافا خفیف استحی سره وثقالا ثقيل استحی سره. مونږ او تاسو په دې خبرې دا ډېر خطا دی چې وزي تاسو خفافا کلاشن کوف سره سره کلاشن کوف سرا وثقالا زکو یک سرا صحیح صحیح یا اوان سرا یا سرا اوان سرا سنگر سرا چلو یک سرا ضد هوا سرا. انفروا خفافا وزیتا فو خفافا سپک یعنی سپک اصله سرا وثقالا درانا یوا دوی امانا. انفروا ازیتا سو خفافا سوارو ځکه سور سړی سپک دی زور په بل چای سور سړی سپکی په دې معنا چې زور په چای زور په آس وی. وثقالا او درانا پیادا درانا معنا پیادا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وصلی الله تعالی وی اسنا چې تش جنگ له دې پیسې ځان تر یو ډول خدای دې ورکړي بیا بس کې پیسې بلګي جنگ کې. وجاهدوا باموالکم جهاد کوي په مالونو خپلو وانفسکم افزانونو خپلو فی سبیل الله پلار د الله کې ذالکم خیر لکم دا بهتر دی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ لو کان عرضا قریبا. اوس دا کوم خلک چې پیغمبر علیہ السلام ته راتلل ایو ورته وی چې زما خدا هسپتال کې ده ادا غیر خدمت لپاره پیغمبر علیہ السلام کو د طبیعت په تقاضا باندې ډېر رحم دل سره چې چا ورته خپل ایکسکیوز پیش کړ پیغمبر علیہ السلام خیر ته مزه نو بل را مخ شو یره جی زما په درې مرز د طبیعت نه داسې بوج دي او که خدای خپل زبر پسې در رسم خو جوس مال چټي پیغمبر علیہ السلام چټي ده بل عذر بل عذر بل الله تعالی ته ټول دروغ وي الله تعالی دا ټول دروغ وي خلک کې یو خو سفر وګد دی څه ده سفر دیم گرمی دا دریم سورلی نشتا سلورم سپر پاور دے دا لس یاری دی مریگی ذکر اللہ تعالیٰ کو انسانانو خالق تیاری او سری باندې کوئی دے ویردو یو غم نه دے یو غم دا دے چې سفر دے 1200 میلا دویم دا چې سورلی نشتا پیدل تلو پکیومی صحیح دریم دا چې دا گرمای موسم دے سلورم دا چې سارا دے او بوم ملاوی که نو ملاوی او پنځم دا چې سپر پاور دے B-52 دے. اللہ تعالیٰ ہوئے چې کدا مشکلات نه وي او دیتا آسان وي جنگ کارې دے نو کتا ورته ویم چې ته مزای ګوي نظم به ځکه چې بیا الته دا په ځین کې چې غنیمت ملاویږي تقسیم کې بشه ملاویږي څو ملاویږي چلو یک په ملاویږي. لو کان غرضا قریبا کچری ویدا غرضا قریبا سهل الحصول مال. غرض مانا اسیٹس غرض مانا سامان غرض مانا سامان او قریبا مانا چې په آسان حاصلېږي نږدې مانا چې په آسان حاصلېږي. نو خدای وایي چې دا غنیمت د جنگ په آسانه حاصلې دی یعنی کمزوري قوم سره جنگ وي نو تا به کتل دی بس رفایس لولې تا سره ته جمله چې هغه خلک اته د مقابلین په ورشي او سوپا کا ولور کو ټول په ټول تقسیم نه
لو کان غرضا قریبا کچری ویدا سامان پاسانا یاسلی دن کے وسفر قاصدا او وید سفر قاصدا درمیانا گندے قاصدا مانا دیر وقت نوے درمیانا لتبغوکا نو دی بخامخا سا اتباع کروا ولیکن بغدت غلی مشقتو لیکن درنشویر دویبانی دا مشقت دا سفر اد گرمائی اد سورلائی اد دول سومیلا اد سپر پاو دا طول مشقتو لی پزین کی دی دا استر کی نوزی چرا دا ایشی تصورو کی نا غیر احسان کی صحیح یعنی چرا دا طول تقالیب تصورو کی او بیا دا تصورو کی چا سر جان بے کیسے روح سوائی استغفر اللہ سرودہ پکتا بود ولیکن بعودت علی مشقہ لیکن درن شوی دے بعودت مانا سقلت درن شوی دے دوی بانے الشقتو دا مشقت وسیحلفون باللہ اللہ تعالیٰ پیغمبر توی را روان دی اللہ تعالیٰ پیغمبر توی مشورے اکرا را روان دی تعالیٰ وسیحلفون باللہ ازر دے چھ دوی با قسمون کئی پا اللہ بانے سبوئی چھ لوستتانا کزمونگا طاقتوے لوستتانا کزمونگا وسکوے لخرجنا ماکون یقینا بمونگا وطلیو تاثر وصل اللہ تعالی ویو خو منافقان میں منافقت کئی زینا دوین دا پدرو قسمون خریز اللہ بیڑغر کئی یو خو یو کار دے کینا او بل چھ نہیں کہ یعنی دغر منافقت دے چھ واجب دی ہوتی ہے نا کہ او دوین چھ بیا قسم کے چیرے جو وس منو دروغ سر بیا قسم کو اللہ فرمائے کہ یولکون انفسهم دی ہلاکی زانون اقبل واللہ یعلمو اللہ تعالیٰ پوئیگی انہم لکاذبون چھ دو یقینا درو جن دی اس پیغمبر علیہ السلام کو چوٹیانے والا ورکلی اجازت والا ورکلی کہ پیغمبر علیہ السلام طبعی طور نرم دلو سچو طبعی طور سخت گیر نو رحم دلو نو پس کو چیہو کسا آگے ویجی زما خدا سے پیغمبر علیہ السلام خیر بل راگے ویجی زما خدا پیغمبر علیہ السلام خواہ بل را اللہ تعالی خدای دی وخت آسان چټیاله دی ولي ورکړي تو بچ سوکرا دې درخواست ولا دستخط کې چې اوکے دن اللہ تعالی ورته وي غف الله عنك وخدای دی وبخا اللہ تعالی چاته وي پیغمبر علیہ السلام ته وي لکه څنګه موږ عام اصطلاح وخدای دی وبخا دا کار دی ولې راځي اللہ تعالی به عیني هغه موږ اختلاف پرکړه عام انسان چې کوم اصطلاح وي خدای دی وبخا دا کار دی ولې داسې کو صحیح اس خدای کنزلی ہونے گئی صحیح فیحف اللہ عنکا خدای دے بخشا لما زنت لو تاولی دیل اجازت ورک نبا دے ورکو حتی یتبین لک اللذین صدقو تردی چخشکار شیوتا تا آکسان چی رشتیائی ویلی دی و تعلم الکاذبین اپی جندل ویتا درو جن تا تا خجور چی چاہتا خاص باندے کرتا یہ کر لنپے بدلک پتہ رگولے جی سوک رشتیا ہوئی سوک درو ہوئی لیکن کوئی نہیں بدے کریوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا الحمد بالقرآن جل وذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وسمعنا وطعنا الليل وعناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم